راځو ملګرو د نن ورځې اهم ترین اپډیټ ته. یو طرف ته که د پاکستان حالات وګورئ ملګرو، نو پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی نو هغوی په دې کې لګیا دي چې عمران خان دنیا ته لیونی ثابت کو، عمران خان دنیا ته دهشتګرد ثابت کو. خو دلته کې ملګرو وتعز من تشاء وتذل من تشاء، دلته که دوی کوشش کوي چې عمران خان لیونی دنیا ته ثابت کو، عمران خان د ملک غدار دنیا ته ثابت کو، نو دلته د عمران خان سره د ټولې دنیا مینه شروع شوه. هغه یو آیډیل جوړ شو. مخکې خو هغه یو پلیر و، بطورې پلیر به خلکو پیژاندو. بل طرف د ملګرو که وګورئ، یو دوه درې ورځې مخکې هم در سره یو ویډیو شریک کړې وه، په هغې کې هم درته ویلي وو چې نریندر مودي کوم چې د انډیا وزیر اعظم دی هغه له د پاکستان حدود میلاو شو چې هغه دې لاړ شي امریکې ته. امریکا کې د هغه یو ډېر عجیبه او ډېر زیات شاندار استقبال شوی دی. حالانکه دلته که وګورئ نریندر مودي یو وخت داسې هم و چې هغه په امریکا باندې بند و، دا به امریکې ته هم نه پرېښودو. خو که دلته د پاکستان د چین سره تعلقات مضبوطیږي نو هلته امریکا پاکستان له په دې خبره باندې زور ورکوي چې یاره ته ولې زموږ سره چې کوم تعلقات دي نو هغه کمزوري کې او د چین سره خپل تعلقات مضبوطې. د نریندر مودي یو ډېر ښایسته استقبال په امریکا کې شوی دی او د پاکستان هغه چې کوم پاکستان پسې ځلی کېدو نو هغه شان قسم سه استقبال یې مخې ته راوړی دی. څنګه چې تاسو د پرویز خټک چې کوم کردار دی نو هغه تاسو وکتو. دلته کې ملګرو د پرویز خټک حوالې سره دا هم راځي چې د پی ټي آی کومه پارټي ده نو د هغې له طرفه د چې کوم نوټس جاری دی او په ده باندې غالبا چې په عدالت کې کیس هم داخل شو چیرې ته چې کوم زموږ د پی ټي آی نور رهنما دي نو هغوی د پارټۍ نه د لرې کېدو دپاره خپل کوششونه کوي. خو بل طرف د ملګرو که وګورئ نو پرویز خټک صاحب خو لا تر اوسه پورې په یو پارټۍ کې اعلان نه دی کړی. خو دلته د نورو پارټیانو هغې حوالې سره څه وایي د سیټ کې تاسو ته ښکاري بلند تره کوي دا خبره کوي چیرې پرویز خټک که چیرې پیپل پارټۍ له راغلی نو په هغه ورځ باندې به زه د پیپل پارټۍ چې کومه پارټي ده نو هغه پرېږدم. د پرویز خټک حوالې سره دا خبره هم وکړه چیرې همیشه چې کوم د ده مشر وي نو همیشه یې د هغه په ملا کې چاړه خښه کړې ده. بل ملګرو د پرویز الهي حوالې سره د مسلم لیگ قاب چې کوم جرنل سیکرټري دی نو هغه دا دعوه کړې ده پرویز الهي حوالې سره دا خبره کړې ده چیرې پرویز الهي خپل خواهش ظاهر کړی دی چیرې زه واپس پارټۍ ته راځم. خو دا خو لا اوسه پورې کنفرم نه ده ځکه چې پرویز الهي په خپله خبره باندې ولاړ دی او لا تر اوسه پورې په جیل کې دی. دا داسې قسم څه خبره مخې ته نه ده راغلې. خو دا خو د قاب لیگ چې کوم سیکرټري دی نو هغه دا خبره مخې ته راوړې ده. طرف د ملګرو پرون مې در سره شریک کړي چې میاں نواز شریف صاحب چې کوم د پارټۍ رهنما دي نو هغوی ته یې ویلي چیرې ما ته به 10 لکه چې کوم کسان دي نو هغه استقبال ته ودروئ. کمنټس مې وکتل چې ډېرو ملګرو دغه خبره کړې وه چې یاره موږ به ډېر په ښه طریقه باندې استقبال وکړو خدا دې الله پاک خپل وطن ته راولي. نو دغه چې کوم حالات دي د وخت کې د قوم او د ملک د چې کوم عوام دي نو د هغوی چې کوم خیالات اظهار دي نو د چې کوم نون لیگ رهنما دي نو هغوی دا ګوري چې په دې وخت کې د میاں نواز شریف صاحب راتلل دا د خطرې ګنټي ده. دوی تر هغې پورې میاں نواز شریف صاحب له دا مشوره نشي ورکولی چې تر څو پورې څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې د دوی کوشش دی چې عمران خان یا ماینس شي یا عمران خان پارټي پرېږدي یا هغه جیل ته شي. نو چې کله دغه عمران خان سره یو کردار ادا کړي نو دوی ته به بیا پته ولګي چې یاره موږ ته لاره اسانه شوه او تر هغې پورې نواز شریف وطن ته راتلی هم نشي چې دله دا یقین دهاني نه ورکړی شوي چې یاره ته به راتلونکی چې کوم وزیر اعظم دی نو دا به ته خو دلته کې پیپل پارټۍ والا هم دا خبره کوي چې یاره راتلونکی وزیر اعظم به زموږ وي نون لیگ والا هم په کشمکش کې دي. دلته خو لا عمران خان نه خو ماینس شوی دی نه په جیل کې دی. نو خواجه آصف چې کوم دی نو هغه میاں نواز شریف صاحب له مشوره ورکړې ده چې یاره په اګست کې چې کوم د انتخابات دي د هغې اعلان به کېږي نو ته به بیا په اګست کې راشي. اوس مه راځه اوس حالات سټیک غوندې نه دي نو الیکشن ته به نږدې راشي په هغه ټایم کې به بیا پته لګېدلي چې پوزیشن د چا په حق کې دی. نو که چېرې زموږ په حق کې نه وي نو تاسو ته خو پته دی چې نواز شریف راځي خو څه له به راځي دې له به راځي چې یاره هغه را روان چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه به خپل ځان دغه لیدل غواړي. خو دلته کې د عوامو رایې ډېره زیاته لازمي ده. بل طرف د ملګرو اسحاق ډار صاحب چې د هغه نه پرون یو صحافي د آی ایم ایف په حوالې سره تپوس کړی دی چیرې د آی ایم ایف د معاهدې څه چلو شو. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې زمونږ د ملک وزیر اعظم شهباز شریف صاحب هغه ویډیو په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل شوې ده چیرې هغه جینۍ نه
هغه چترۍ والي هغه باران ته پرېږدي او په خپله په هغه چترۍ کې را روان شي. دلته خو ده هغه د انسانیت یا د همدردۍ چې هر څه کول نو د هغې کوشش یې کوو چې دنیا ته زه دا واضحه شمه خو هلته هغه جینۍ هریانه دریانه ودرېده چېرې ده خو زما نه دا چترۍ واغسته او زه یې دغه شانتې پړاګه باندې پرېښودم. نو دا هم ویلی کېږي چېرې د IMF سره د هغه پرون ملاقات و خو والله علم چې دغه ملاقات چې کوم دی مخکې تللی دی او که نه آیا دغه چې کوم ملاقات دی نو هغې څه مثبت قدم د پاکستان دپاره راوړی دی او که نه خو دغه خبرې لا مخې ته راغلې نه دي. نو دلته کې چې صحافي تپوس کوي د چا نه د اسحاق ډار صاحب نه نو هغه څه کوي په جواب کې هغه د هغې چې کوم صحافي دی نو د هغه نه موبایل اخلي او بیا چې کوم خپل سیکیورټي ګارډ دی یا چې کوم کسان دي نو هغوی ته ویلي یاره دا کس سنبال کوي نو د دوی سنبالول بیا په کومه طریقه نو هغه بیا تاسو ته پته ده چې دې خلک په کومه طریقه باندې سنبالوي. نو دلته کې ملګرو که د IMF سره معاهده نه کېږي نو د پاکستان حالات ډېر زیات خراب طرف ته روان دي. رانا ثناء الله صاحب ډېرې ورځې بعد را پیدا کېږي او یو کانفرنس کوي یا یو تقریر کوي. نو پرون رانا ثناء الله صاحب څه خبره کړې ده وایي را روان چې کوم الیکشن دی نو که عمران خان یې مني او که نه د دې څه فرق نه پرې باسي. وایي چې کومه قومي اسمبلي ده نو د هغې د ماتولو چې کوم اختیار دی نو هغه د وزیر اعظم صاحب سره وزیر اعظم صاحب څوک دی شهباز شریف صاحب. خو که دلته وګورئ ملګرو نو رانا ثناء الله خو شهباز شریف صاحب یادوي خو شهباز شریف صاحب د چا په حکم باندې کینی پاسي چې کله هم هغه ته حکم میلاویږي نو دا هم ویلی کېږي چې یو ځلې بیا لندن ته نواز شریف صاحب چې کوم کسان دي رهنماګان دي نو هغې غوښتي دي شهباز شریف صاحب به هم ځي نو هلته د لندن نه فیصلې کېږي خو دلته رانا ثناء الله وایي چېرې که عمران خان یې مني او که نه نو الیکشن خو به کېږي او دغه چې کوم قومي اسمبلي ده نو هغه به د وزیر اعظم صاحب په خوله باندې ماتېږي. د چیف جسټس عمر عطا بندیال صاحب نو نن ویلی کېږي چېرې هغه پرون یو نوټس جاری کړی دی چې په هغې کې د ملک وزیر داخله صاحب هم موجود دی IG پنجاب او داسې ډېر غټ غټ خلک په هغې کې عمران خان هم موجود دی چېرې دا او شهباز شریف صاحب پکې هم موجود دی چېرې دوی عدالت ته راغوښتي دي نو چې څه به وایي په هغې باندې به څه مشاورت کوي په هغې باندې به کینی چې د ملک د بهترۍ دپاره څه یو داسې قدم اوچت شي چې دا ملک مخ په وړاندې باندې لاړ شي. خو د دې حوالې سره دا خبره هم راځي ملګرو چې مشکله ده چې دا کم کسان دي او نوټس ورته جاری شوی دی نو چې دوی عدالت ته پیشي وکړي. ځکه ملګرو چې تاسو کتلی شئ چې پرون د پایز عیسی صاحب چې کومه فیصله وه نو هغه مخکې نه دا خبره وکړه چې دا کم بینچ دی نو دا غیر قانوني دی او دا موږ ته منظور نه دی. نو اوس پته نه لګي چې دا کومو کسانو ته نوټس جاری شوی دی نو چې دا به ازیري وکړي او که نه. ځکه ملګرو چې کوم قیادیان دي په هغې کې ماشومان دي په هغې کې زنانه دي په هغوی کې سپینګیري دي نو پرون په عدالت کې دا خبره وشوه چېرې دغه کم کسان دي نو د دوی چې کوم ریپورټ دی نو هغه به تاسو مخې ته راوړئ چېرې دغه ماشومان یا دا سپینګیر یا دا زنانه دا تاسو په کومه ګناه کې نیولي دي. نو ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. دا و د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دي نو هغه مې ستاسو سره شریک کړل. تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل دا را سره په کمنټس کې شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو آواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې او مسلمان دې دې وي. الله پامان.